السلام علیکم دوستانو باندې ملګری دا پوښتنه کوي چې د داسې قسم پکچرز وته څنګه ایډیټ کړي مطلب په دې باندې وته د لیکل سرنګي کې په دې کې وته تصویران څنګه لګوي نو دا ټول طریقه درخوایم په دې ویډیو کې ان شاء الله ډیره اسانه طریقه ده او که ویډیو مخه شونه د خپل ملګرو سره ضرور شیر او کمنټ کې خپل قیمتي رائے ضرور راکړئ صحیح شو کنه کوم په دې کې څه قسمه ایشو تاسو په دې باندې پوه نه شئ نو هم تاسو موږ ته کمنټ کې ویل شئ او یا تاسو د نور سب ټاپک باندې ویډیوز جوړول پکار وي زه داسې ایشو تاسو ته کنفیوژن ان تاسو موږ سره کمنټ کې خپل رائے راکړئ ان شاء الله پای باندې موږ جلد از جلد بل ویډیو جوړو صحیح شو کنه نو راځي زما سره دغه شانتي طریقه درخوایم صحیح شو کنه تاسو پلی سٹور کې به ته اردو ډیزاینر ډاونلوډ کې ما سره الریډي ډاونلوډ دی دا اردو ډیزاینر دی باندې بکلیک کې صحیح شو سرنګ دی باندې تا کلیک کو په دې پلس باندې بکلیک ونیو سي نیو ډیزاینر سرنګ تا نیو ډیزاینر باندې کلیک واسطه د کې بیا ته فیسبوک ته لپاره جوړې فیسبوک کور د لپاره جوړې فیسبوک پوسټ د لپاره جوړې سره لپاره هم ته جوړې یوټیوب د لپاره سره لپاره جوړې خجی نو موږ دې ټایم کې جوړو د فیسبوک د لپاره دا به زه کلیک کوم فیسبوک فوټو پوسټ باندې صحیح شو څرنګه دی باندې ما کلیک واغستو دې ځای کې به ته دې لږ څه شیپس دا شیپس لیکلي دي باندې به کلیک واخلې صحیح شو بیک ګراوند د لپاره زه به چې کوم دی بیک ګراوند راواخلم داسې به زه دا کلیک کوم څرنګه دی باندې ما کلیک کړ دا به داسې غټ کې ګوتو سره ټیک شو غټ شو دا دغه شانتي غټ شو صحیح شو دې نه بعد به تاسو کدی له کلر چینج کول غواړئ مطلب د دې کلر به بیا بعد کې چینج کوو هغه طریقه د درخوایم اول پر لیکل کوو زه پیسې لیکم خجی اوس دې له به چې کوم دی موږ دا ډیزاین چینج کوو ډیزاین چینج کولو طریقه څه ده که مطلب دغه لیکل ستاسو خوښ نه وي نو دا لیکل به تاسو د کوم ځای نه چینج کوئ پونټس دا پونټس چې لیکل دي که نه ټي باندې دغه باندې ورته کلیک کړئ څرنګه دې باندې دا کلیک کړو دې کې راته مختلف شکلونه دي زه به دې ټایم کې کلیک کوم په دې باندې به زه کلیک واخلم صحیح شو دا تاسو غټولی هم شئ دغه شانتې دا خو دې لیکل شو اوس دې ته کلر چینج کوي کلر به څرنګه چینج کوي دا ایوین سټاک دې باندې ورته کلیک واخلئ بیا به د کلر باندې کلیک واخلئ دې له زه کلر سپین لګوم صحیح شو سپین کلر ورسره مزه هم کوي دغه شو دې نه بعد به بیا راشم په دې باندې اوس تصویر دې سره څنګه لګوو صحیح شو که نه تصویر طریقه درته هم درښایم حاجی دغه پکې موږ تصویر ولګو صحیح شو که نه اوس به دې سره زه د خپل پیج نام هم ولیکم ته به کلیک واخلې په ایډ ټیکس باندې صحیح شو دوباره به ایډ ټیکس باندې کلیک واخلې دلته کې به ته زمونږ د پیج نوم دی عبدالصمد آفیشیل عبدالصمد آفیشیل زمونږ د پیج نوم دی دا به زه دلته کې دې سره ایډ کوم ډېر زبردست او خوندوره ویډیو به انشاءالله راولم دې له پونټس چینج کو دې ټایم کې به زه ورته دا هم ولګوم دې کلر چې کوم دی کلر به دې ته زه ورکړم بل څه کلر به دې ته ورکړو دغه کلر به دې له ورکړو صحیح شو دې نه بعد به زه دې سره د سوشل میډیا آیکن هم لګوم هغه به تاسو ځان له د کروم نه ډاونلوډ کړئ صحیح شو څرنګه تاسو د کروم نه ډاونلوډ کړئ ځان سره به دلته کې تاسو سره پراته وي دغه د ما سره دا د سوشل میډیا آیکن دی صحیح شو دا یې باندې ما کلیک واغستو سوري ښه جی ښه دغه وشو اوس به موږ دې له کلر چینج کوو صحیح شو د دې کلر به موږ څنګه چینج کوو د دې کلر به موږ داسې چینج کوو داسې راشه غوږ کې د دغه کلر باندې کلیک واخله سپین خو مزېدار نه ښکاري تور هم صحیح نه ښکاري ورسره په دې کې میره خوند نه کوي صحیح شو که نه کوم کلر ولا ته چینج کوي هغه ولا ورکړه صحیح شو ښه جی څرنګه دې له تا کلر چینج کړه اوس به ته دې نه بعد څه کوې که ستا تصویر تیار شوي ټیک دی او که ته پکې نور څه ایډیټینګ کول غواړې نه کولی شي صحیح شو څرنګه ته خپل ایډیټینګ هر څه خلاص کړه بیا په دې ګوټ کې دا سیف لیکلی دی سیو باندې به کلیک واخلې څرنګه تا سیو باندې کلیک واخسته ستا تصویر تا سره الریډي سیو شو صحیح شو که نه بس دې نه به ته بیا به ووځي باقاعده ختم به کې د دې ځای نه به ته ایګزیکټ واخلې صحیح شو دا به تا سره په ډراپ کې سیو هم شي او اوس دا ما په ما ډیزاینینګ کې ما دا چې کوم دی ایډیټ کړی دی صحیح شو که نه دا ما پکې درته زه درخوایم څرنګه ما کړی دی دا پکې ته کتلی شي د خدهان ټیم والا پکچر مې بیګا چې کوم دی ایډیټ کړی دی صحیح شو دې له به ته چې کوم دی دغه تصویرانه ډاونلوډ کړي دغه بیک ګراوند چې کوم دی د اردو ډیزاینر کې دغه دننه شته دی
هغه بیک گراوند بدلته کې ولګوي ته هغه حساب سره بیا خپل رائټینګ لیکل به په دې باندې وکړي. نو هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په کمنټ کې خپله قیمتي رایه راکړئ.